عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء، سو جمعے مسلسل مقد المنظر بحث شروع کرائی زکا سی دالمونز اغا عبادت تسیدی قیامت پورز و حقوق اللہ کے اول دل منظر پختانا مسلمان نکیز. اغا حقونا سی اللہ رب العزت لجانبہ با انسان باندے لازم سوی دی قیامت پر ورځ باندې نبی علیہ السلام فرمائی کو دغو کې به اول حساب د لمانځه کیږي. نو د هر مسلمان لپاره پکار دا دی چې لمونځ په صحیح طریقه سره وکړي. تیره جمعه موږ د جمع د لمانځه فضیلت او اهمیت او کوم خلق سے دی جمع المنز بغیر دی مجبورین پریگدی دی نبی علیہ السلام سے کم دی غول پارا سخت خبری ذکر کری وی دی غو تذکرم وکڑا. یو حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائلی: من صلی العشاء فی جماعت، کم سڑی سے دی ماخستن المنز با جمع باندی ہو کوئی فکأنما قام نصف اللیل، دا دی ماخستن المنز دی جمع کولو په وجه سره دته دومره فضیلت ملاو سره لکه نیمه شپه چې د الله رب العزت په دربار کې ولاړ دا او الله رب العزت د زارۍ کی عبادت کی د نیمه شپې ثواب الله رب العزت دته ورکوي. ومن صلى الصبح في جماعت، او چا چې د غیظ المنز په جمع سره وکوي فکأنما صلى الليل كله، دا دسې د لکه ټوله شپه سي الله رب العزت ته په عبادت ولاړ. د ماخستن لمونځ په جمع سره څوک وکړي، د غیظ لمونځ په جمع سره څوک وکړي، نو الله رب العزت د ټولې ورځ د ټولې شپې د ثواب د ده په عملنامه کې الله رب العزت ورته لیکي. بل حدیث کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، دغه روایت ترمذی شریف راوړی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نه چا پوښتنه وکړله چې یو سړی ده هر ورځ روزه نیسي
ټول شپه الله رب العزت ته په عبادت باندې ولاړی، خو دوه ډیر نقصانات په دې کې موجود دي. هر ورځ روزه نیسي او هر شپه دی الله رب العزت ته په عبادت باندې ولاړی، ذکر اذکار کی، نوافل کی، تهجد ادا کوي. دو خامیانی کې موجود دي، دو نقصانونه کې موجود دي په یغو کې. یو دا د جمعې لمونځ نه کی، د جمعې تنزي، او بل د جمعات ته د جمع لپاره نزي، 5 وخت لمونځ په جمع سره نه ادا کوي. دغه سړی لپاره څه فرمایي؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل هو فی النار، دا سړی جهنمی ده. باوجود دی دینه چې دای روزدار ده، باوجود دی دینه چې الله رب العزت په دربار کې شپه او ورځې په عبادت باندې مصروفه کړي ده، خو د جمع نه ځان محرومه کړی ده، د جمع نه پاته سي، د جمعې لمونځ نه ادا کوي. هو فی النار، دی جهنمی ده. دومره سخت خبره حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دی سړی لپاره چې په جمع سره لمونځ نه کوي، دغه نور عبادات الله رب العزت نه قبلوي چې څو پورې د جمع او د جمعې د لمانځه د خصوصي خیال نه ساتلی. یو سړی مجبوری بغیر د مجبوری نه، بغیر د عذر نه د جمع لمونځ نه ادا کوي، د جمعې لمونځ پرېږدي. یو روایت کې راځي کوم سړی چې 3 د جمعې لمونځونه پرېښول، دغه سړی خالص منافق ده. باوجود د دې نه کدی کلمې یا لمونځ کی، زکاتونه ورکوي، حج کی، عمرې کی، دغه سړی باندې د نفاق مهر لګېدلی ده. څرنګه ورته چې 3 د جمعې لمونځونه پاته سول او دته افسوس نه ودرېده. نن سبا اکثره مسلمانان لمنځونه قضا کی، جمع لمنځونه نه ادا کوي، د جمعې لمنځو اهمیت لدی سره نه افسوس نه کوي. نو محترم ورونو، د جمع لمنځ دغه واجب ده چې مسلمانان د جمع لمنځ خصوصي خیال وساتي. مسلمانان د جمع د لمانځه خصوصي خیال وساتي. نو د جمع لمانځه لپاره څو شرایط دي، باید هر مسلمان دغه شرایط زده کړي. بیل دغه شرایطونه د مسلمان د جمع لمونځ نه ادا کیږي. اول چې کوم مسلمان په جمع سره لمونځ ادا کوي، نو د امام پسې چې کوم لمونځ ادا کوي، د لمانځه نیت په د امام د اقتدا کوي. اقتدا د مقتدی لپاره دغه شرط ده چې دی به اقتدا په مقتدی پسې کوي چې زه لمونځ په د امام پسې کوم. 2 جمعې مخته یوه مسله شروع سوې وه په نټ باندې، یو غیر مقلد عالم یوه مسله بیان کړې وله. ډېرو ملګرو د ما نه پوښتنه بار بار کوله. یو خو چې همیشه د مسلې پوښتنه کوي، د خپلې عقیدې، د خپلې نظریې او د خپل مسلک مطابق عالم نه پوښتنه کوي. یو غیر مقلد وابي سړي یوه مسله چېړلې وه، ټول احناف، ټول د امام صاحب د مسلک خلق 6 کې گرفتار وو. دغه ملایانو خو موږ په غلطه لار روان کړي. حالانکه هغه کس هغه وابي وو او هغه کس غیر مقلد وو چې هغه 4 مذهبو منکر ده او 4 مذاهب نه مني. دا خبره کړې وله چې کوم یو سړی او 10 باندې لګیا ده او امام دلته په جمع باندې لګیا ده، یو 2 رکعاته تیر سو، اوس دغه سړی راځي په امام پسې اقتدا نیت تړي او 4 رکعاتو نیت تړي. دغه سړی چې په دې طریقه سره نیت وتړي چې زه د 4 رکعاتو فرض او اقتدا په دې حاضر امام پسې کوم، نو اول یې درواغ وویل. دا خبره ډیره مشهوره شوې وه. په نیت کې 2 خبرې دي، په نیت کې 2 کارونه دي د مقتدی لپاره، یو د لمانځه، یو د اقتدا ده. دا دواړه شیان جلا جلا دي. اقتدا نیت به د امام پسې کې او د لمانځه چې 100 رکعتونه کې، هغه رکعتونه به په لمانځه کې یادوي. هغه کته دی تا نه بعضې لمونځ پاته سوی د امام پسې یې نه کوي، 2 رکعته له تا نه د جمع تیر سوي دي، 4 رکعته لمونځ د ماسپښین والی یو سړی په امام پسې ادا کوي، 2 رکعته تیر سوي. کله چې دی په امام پسې د اقتدا نیت تړي، نو دی به د 4 رکعتو نیت تړي
او اقتدا به په امام پسې د دغه تذکره به هم کوي. دغه ضروري ده او دغه لازم ده، دغه شرط ده د اقتدا مقتدی لپاره. نیت کله په امام پسې تړي د اقتدا نیت به سي نیت په دې امام پسې ده، هغه نیت نو وروسته که امام یو رکعت ته پسې ونیسي او که دوه ونیسي او که ټول لمونځ ونیسي، لیکن تذکره د رکعتو به د ټولو کوي، که څلور رکعته و، درې رکعته و، دوه رکعته و، ټول رکعتونه به ذکر کوي. نو دغه غلط فهمي، دغه یو داسې شک او شبهه د مسلمانانو د احنافو په ذهن کې واچوله چې مسلمانان د خپل مذهب نه متنفر شي. الحمدلله خو جید علماء دغه جوابات وکړو. کوم شک چې د مسلمانانو په ذهنو کې واچاو، د مسلمانانو عبادت فاسد کول، د مسلمانانو عبادت خرابول هم څه لګېدل، او عبادت ضایع کول، عبادت اور خرابول. الحمدلله هغه علماء دغه سوالاتو دغه جوابات بهترین انداز سره وکړو. نو اول شرط لپاره دی جمع د مقتدی لپاره دا د اقتدا په امام پسې کوي. کچېرې اقتدا د امام پسې ونه کی دغه جمع د نه صحیح کیږي. بل شرط دغه د یو مقتدی په امام پسې کله نیت تړي، امام او مقتدی په یو مکان کې موجود دي، هغه ځای به یو ځای داسې به نه وي چې مقتدي په یو ځای باندې ولاړي او امام په بل ځای باندې ولاړي. امام او د مقتدي په منځ کې فاصله وي، امام او مقتدي په خپل منځ کې جلا جلا مکان باندې ولاړي. بیا علما د دې لپاره ذکر کړي چې هغه مکان به یا حکمي یا به حقیقي. حقیقي مکان دې ته ویل کېږي لکه د موږ دغه یو جومات، هغه کونجم د جومات ده، هغه کونجم د جومات. او کچيري حکمی یو سړی د په صحرا کې ولاړ ده، په ځنګل کې ولاړ ده، په پټي کې ولاړ ده، او په هغه علاقه کې یو لار تېره سوې ده، هغه لار کچيري نری وه یا دریاب تېر یا نهر تېر سوی ده، ویاله تېره سوې ده، او هغه ویاله دومره وړه وه چې په هغې کې وړه کښتۍ نسي چلېدلی. نو دغه طرف ته چې امام ولاړ ده او مقتدیان د دغې ویالې نه هغ طرف ته ولاړ دي، دام په مکان یو مکان ورته ویل کېږي، دا حکمي یو مکان ده. او کچیرې دومره ویاله یا دومره لار په منځ کې تېره سوي دي امام او د مقتدي چې په هغه کې ګاډی تېرېږي، ریړۍ تېرېږي، په هغه کې کښتۍ تېرېږي، بیا دا مکان مختلف ده، دغه علاقه جلا ده، هغه علاقه جلا ده. د هغه لپاره به ځان ته امامي، د دې لپاره به ځان ته امامي. او کچیرې داسې یو دریاب یو نهر ده، لوی نهر ده، امام د نار په یو سر باندې ولاړ ده، لیکن مقتدی په دغه نار باندې بعضې مقتدیان د امام پسې وروسته صفونه جوړ کړي او په دې نار باندې پل جوړ سوی ده او په پله باندې مقتدیان ولاړ دي، بیا د نار نه هغې غاړې ته نور مقتدیان ولاړ دي. نو دام داسې ده لکه یو مکان، ځکه صفوف متصل سلو، صفونه د یو بل سره ولګېدل او قریب سو. او که چیرې جومات غټ جومات او په منځ کې دوه صفونه خالصي، مقتدي دریم صف کې ودرېږي، نو هغه دریم صف کې چې مقتدي ولاړ ده او په منځ کې نور صفونه خالي دي، دا هم داسې ده لکه مکان چې مختلف وي، نو دغه په جمع سره لمونځ نه کېږي د دغه مقتدي. نو دغه شرط لپاره دی مقتدي او د امام چې دی په جمع سره لمونځ ادا کوي، نو د دی به مکان یو یې په یو ځای باندې به سره ولاړي، په یوه علاقه کې په یوه مځکه به سره ولاړي. په منځ د مقتدي او د امام کې به جدایي د مکان نه وي چې یو په بل مکان کې ولاړي. مثلا امام لمونځ ادا کوي په جومات کې او مقتدي د جومات سره خواته کور ده، دیوال ور سره لګېږي، مثلا د موږ د جومات سره نال دیوال لګېدلی او هغه کور ده، هغه کور مکان مختلف ده او دغه جومات مختلف ده. اوس که په کور کې یو سړی په جمع باندې ودرېږي او په دغه امام پسې اقتدا وکړي، نو د دغه امام پسې اقتدا د ده صحیح نه ده، دغه لمونځ یې نه ادا کېږي. بل د لمانځه لپاره شرط دغه ده چې کوم امام کوم لمونځ ادا کوي، مقتدي به هغه لمونځ ادا کوي. په دې کې د موږ د بار وال مسافر، خاص کر د سعودي وال مسافر ډېره غلطي کوي. سعودي کې خو عرب دغسې دي چې 3 4 5 لمونځونه په یو وار باندې وکړي، بس اتې رواني. د موږ د احنافو په نسبت باندې په یو وخت کې یو لمونځ جایز ده، بس قضایي لمونځ کولی شي، لیکن دوه لمونځونه په یو وخت کې جمع کول د حرام او ناجایز دي.
اغلته بعضې خلک عرب د ماسپښین لمونځ ته مخته سي او بیا د مازدیګر لمانځه په دغه مسله باندې دوباره ادا کړي او د ماسپښین یا د مازدیګر په وخت کې ادا کړي. یو مسافر حنفي مسلک وال سړی په هغه پسې ودرېږي او د ماسپښین لمونځ پسې کوي او هلته امام د مازدیګر د 4 رکعتو نیت تړلی ده، نو دغه لمونځ متحد نسل لمونځونه جلا جلا سو. یو د مازدیګر لمونځ ادا کوي، امام د مازدیګر لمونځ ادا کوي، مقتدي د ماسپښین لمونځ ادا کوي، نو دغه جمع په امام پسې صحیح نه سوله ځکه د امام او د مقتدي لمونځ جلا جلا ده. لیکن کچیرې یو سړی امام فرض لمونځ ادا کوي او مقتدي په هغه فرض لمانځه پسې د ماسپښین په حالت کې یا د ماخوستن په حالت کې د نفل نیت وتړي، هغه نفل قابل قبول دی. هغه نفل الله رب العزت قبلوي. په فرضي لمانځه پسې د نفل کوونکي سړي لمونځ ادا کیږي، هغه هم د ګهیځ لمانځه پسې نفل نه ادا کیږي. د مازدیګر د لمانځه نه وروسته چې یو سړي لمونځ ادا کړی او بیا د امام پسې د نفلو نیت کوي، د مازدیګر د لمانځه نه وروسته نوافل ادا کول دغه مکروه دي او د ماښام لمانځه نه وروسته چې د 3 رکعتو نفل ادا کول دا ناجایز دي. لهذا د ماښام د لمانځه نه وروسته چې یو سړی په کور کې لمونځ وکړي او بیا راسي په جومات کې په امام پسې لمونځ ادا کوي او نوافل ونیتي، دغه 3 رکعات لمونځ نه ادا کیږي. بل شرط د جمع لپاره د مقتدي لپاره دغه ضروري ده چې همیشه به مقتدي د امام نه وروسته وي. کچیرې مقتدي د امام نه مخکې ودرېده دغه لمونځ یې فاسد ده، دغه لمونځ یې د جمع وال نه ادا کیږي. امام به همیشه د مقتدي نه مخکې او مقتدي به د امام نه وروسته ولاړي. دغه شرایط دی د جمع لپاره. کچیرې دغه شرایط موجود نسی د مقتدي هغه د جمع لمونځ نه ادا کیږي. بل صفونه جوړول د جمع لپاره دغه ضروری دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی تاسې صفونه برابروئ لتسون صفوفکم، خپل صفونه سیخ کړئ، خپل صفونه سیخ برابر جوړوئ، صفو کې وروستوالی مخکېوالی مه جوړوئ. صحابه فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام به د اقامت نه وروسته په صفو کې ګرځېده، چکر به وایي چې کوم یو سړی وروسته ولاړي هغه به مخته که، کوم به مخته وای هغه به وروسته که. تر هغه وخته پورې به نبی علیه الصلاۃ والسلام د موږ دغه صفونه برابرول او دومره به برابر کړه لکه یو سړی چې غیسې تیاروي او د غیسې لپاره کوزه په مځکه باندې یو سیخ شی غورځولی په هغه باندې غیسې سیخوي، دومره به د موږ هغه صفونه سیخ کړل. نبی علیه السلام فرمایلی چې صفونه سیخوئ. کچیرې تاسې صفونه سیخ نه کړئ، الله رب العزت به د تاسې د صفو د کږوالي په وجه سره د تاسې په زړو کې کږوالی پیدا کړي او د یو بل دشمنان بسئ. نو د صفو سیخول دغه د جمع لپاره لازم دي چې صفونه سیخ کې مسلمانان په صفو کې جدائی را نسی، په صفو کې خلار موجوده نسی، داسې ځای په صفو کې پرې نږدې چې په هغه ځای کې بل مسلمان درېدلی سي او صف وروسته مخکې نسی. بل چې کوم یو سړی مثلا امام ده، د امام سره یو مقتدي ده، نو هغه به امام چې کله په جمع سره لمونځ ادا کوي دا مقتدي به په کوم ځای کې د امام سره درېږي. دغه مقتدي چې د امام سره یو مقتدي ده، کچیرې 2 مقتدیان و بیا خو به د امام نه وروسته ودرېږي. کچیرې یو مقتدي د امام سره موجود و بیا به د ښي طرف امام ته ودرېږي چې بیډۍ د مقتدي دغه وروسته یي د بیډۍ د امام نه. کله وارې د مقتدي پښې اوږدې اوږدې د امام وړې وړې پښې. فقهاو فرمایلی کچیرې ګوته تیره سي د امام په د مقتدي قدم د مقتدي د ګوته د امام د ګوتې نه په مخ کې سي، لیکن بیډۍ وروسته یي دغه لمونځ په جمع سره ادا کیږي. لیکن کچیرې د مقتدي بیډۍ په مخ کې سوله د امام د بیډۍ نه، نو دغه د جمع لمونځ نه ادا کیږي. دغه ځکه مقتدي د امام نه مخ کې سه، نو مقتدي به د امام ښي طرف ته ودرېږي. او کچیرې 2 مقتدیان رالل بیا به د امام نه وروسته درېږي. کچیرې یو مقتدي د امام پسې نیت تړلی ده، اوس 2 مقتدي راغی، دغه مقتدي چې د امام ښي طرف ته ولاړ ده، یا خو به دی د مسلې نه خبري یا به نه خبري، داسې به خبري چې مقتدي راغی
اوس ما ته شریعت حکم کړی دی چې زه وروسته سمه په صف کې ودرېږم او امام دې موږ دواړو نه مخکې سي. بیا به دا مقتدي که چیرې وروسته جای وایسي صف درېدلی سي مقتدي به سوکه سوکه قدم واخلي او وروسته به سي. اول مقتدي به د دې مقتدي سره نال ودرېږي او که چیرې مقتدي بې خبره وي یا وروسته د امام نه د دې مقتدي نه بل جای نسته چې بل ملګری ورسره ودرېږي یا دیوار ده خو لیکن د امام نه مخکې جای سته، بیا به امام حرکت شروع کړي. امام به سوکه سوکه قدم واخلي مخ ته به دومره ولاړ سي چې یو بل کس وروسته صف پسې برابرولی سي. بل یو مسلمان ده جمع درېدلې ده جمع ته را روان ده امام په رکوع باندې ټیټ سوی ده. دا مسله ما مخکې هم کړې وه که چیرې امام دې په رکوع کې پیدا کو نو دغه رکوع پیدا کولو نه وروسته دغه رکعت د مقتدي ادا څه. او که چیرې یو سړی امام ته را روان ده امام دلته په رکوع کې ده لیکن چې کله دی رکوع ته ټیټېده امام راجګ څه دغه رکعت یې نه ده پیدا کړی، دغه رکعت به وروسته راګرځوي. او که چیرې امام ملا برابره ده او دی له رکوع نه ورسره راټیټ څه ملا سره یې برابره کړله د ملا لا تر اوسه پورې له رکوع نه جګ سوی نه ده لیکن مقتدي راغی نیت یې وتړه د امام سره برابر څه خو تسبیحات یې نه دي ویلي دغه مقتدي دغه رکعت مندونکی به بلل کیږي. دغه رکعت یې پیدا که اوس که تسبیحات ویایي که نه ویایي او که چیرې مقتدي امام په رکوع کې پیدا نه کي مقتدي نیت تړي او امام اوچت څه دغه رکعت یې نه که پیدا دغه رکعت تیر څه دغه رکعت به راګرځوي. او که چیرې یو مقتدي نه 2 رکعاته 3 رکعاته یا یو رکعت تیر سوی اوس امام سلام ګرځوي دغه مقتدي به سلام نه ګرځوي. فقها فرمایي که چیرې دغه مقتدي سلام ورسره قصدن وګرځاو دغه لمونځ یې فاسد څه لمونځ واجب الاعاده ده دوباره به نیت تړي. او که چیرې په خطا سره دغه سلام وګرځاو بیا یې لمونځ نه فاسدېږي. یو رکعت یا 2 رکعاته د مقتدي نه تیر سوي دغه نور 2 یا یو رکعت په وسوړ ادا کوي. فقها فرمایي چې دی کله د یو رکعت یا 2 رکعتو لپاره ولاړ سي اوس دغه یو 2 رکعته چې پاته سوي دي یا خو به په دغو کې یو ډکي یا به تسي کوم رکعتونه چې پاته سوي هغه رکعتونه به په هغه انداز سره کې مثلا د یو سړي نه د ماسپښین 2 رکعته پاته سو او هغه 2 رکعته چې اول پاته سوي هغه دواړه ډک پاته سوي. ډک مطلب الحمدلله او قرات کې ویل کیږي نو دی به ولاړ سي د سبحانك اللهم نه به لمونځ شروع. کله چې د امام سلام نه وروسته دی 3م رکعت ته ولاړ سه دی په دغو کې منفرد ده د ویاځ لمونځ کوونکی ده دی به د سبحان لمونځ شروع کړي سبحانك اللهم به ویایي اعوذ بالله بسم الله والحمدلله او قرات به ویایي. په دې بل رکعت کې به بیا د الحمدلله نه کار شروع. او که چیرې دغه یو رکعت تیر سوی یا د مقام 2 رکعاته تیر سوي دی یو ډک تیر پاته ده یو تس تیر پاته ده بیا به اول دی ډک کوي بیا به کینی قاعده به وکړي بیا به د 3م رکعت لپاره بیا ولاړ شي هغه به خالي وکړي یعنی صرف سورت فاتحه به کې وایي. دغه د لمانځه د ادا کولو طریقه ده. او که چیرې یو سړی د ویاځ لمونځ کې اکثره مسلمانان په دې مسله کې غلطي کوي او دا لازم ده ضروري ده فرض ده په لمانځه کې کوم سړی چې لمانځه وال نیت وتړي د لمانځه وال سبق به دی په ژبه باندې یایي نیت یې وتاړه که د ویاځ لمونځ کې که امامي دغه کوم سبق چې په لمانځه کې ویل کېدل په کار دی د یو مسلمان لپاره دغه سبق ویل په ژبه سره لازم دي. که چیرې یو سړی چوپه خوله ولاړ نیت یې وتاړه او خوله یې بنده نیولې ده خوله نه ښوروي دغه لمونځ یې نه ادا کېږي. لمونځ ادا کولو لپاره لازم ده چې دغه سبق د لمانځه به په خولو سره په ژبې سره جاري ساتي. بیا فقها فرمایي چې دومره انداز سره به آواز اوچتوي چې خپلو غوږو ته یې آواز رسیږي. بعض فقها فرمایي که آواز یې غوږو ته هم نه رسیږي لیکن هغه ژبه باندې سبق جاري ساتلی د ده دغه لمونځ ادا کېږي. که چیرې الفاظ د دغه لمانځه په خوله باندې جاري نه کړي په ژبه باندې جاري نه کړي دغه لمونځ یې نه ادا کېږي. اکثره مسلمانان راسي نیت وتړي
بند خلو ولاړي چوپ خلو ولاړي هغه سبق د لمانځه نه یای نو دغه لمونځ قابل قبول نه ده. دغه لمونځ دوباره کول لازم دي. سبق د لمانځه به په لمانځه کې خامخا یای دغه فرض دي ځکه قرات ویل فرض دي. کوم مسنون اعمال سي دي هغو کول مسنون دي، کوم سي فرض دي هغو کول فرض دي، کوم واجبات دي هغو کول واجب دي. او د یو فرض د پاته کېدو په وجه سره لمونځ واجب الاعاده ده، لمونځ به دوباره راګرځي. نو لہذا کوم لمونځ وال سبق سي د هغه د هر مسلمان لپاره چې د لمونځ ادا کوي هغه لمونځ به هغه سبق د لمانځه په دوران د لمانځه کې په ژبه سره دی جاري ساتي، ژبه به پې روانه ساتي. لیکن کچېرې مقتدي ووایه مقتدي به صرف سبحانک اللهم په امام پسې په یو وخت کې آئي چې کله د قرات نه شروع کړی، کله چې قرات شروع سو بیا به دی چوپ کیږي، بیا به د امام قرات ته غوږ نیسي، بیا سبحانک اللهم موقع کچېرې په داسې وخت کې دته میلاو سوله چې امام چوپ سو فقها فرمایي بیا خو د دی سبحانک اللهم وایي. کچېرې موقع نه وله نو پرېږدي سبحانک اللهم دې نه یایي. نو دغه احکامات دي د لمانځه د جمع لپاره باید هر مسلمان دغه احکامات زده کړي. هر مسلمان لپاره دا لازم دي چې دغه مسائل فقهي مسائل د لمانځه لپاره چې دی شپه او ورځ لمونځ ادا کوي او باید دته د لمانځه دغه طریقې دغه مسائل معلومي. الله رب العزت موږ ټولو مسلمانانو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.